السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو نن تاسو سره یو اهم ټاپک باندې خبره کول غواړم. د ایزی پیسا موبلینک او د جیس کیش وغیره کې یو نوی اپډیټ راغلی دی چې کله هم تاسو چاته پیسې ولېږئ نو مخکې عکس چې کوم دی هغه 2 غنټو پورې هغه پیسې وصولول نشي، مطلب خپل د اکاونټ نه نشي وختلی. دغه مسله چې کوم د ډېرو کسانو ته راځي نو هغه په دې کې پریشانه دي. نو د دې پریشانۍ ضرورت نشته. دا د سټیټ بینک طرف نه نوی اپډیټ هم ورکړلی او دا د کسټمر د سهولت دپاره ورکړلی او د هغو د فایدې دپاره دی. که چېرې تاسو دا په غلطۍ کې پیسې لاړې شي د بل چا اکاونټ ته نو دا 2 غنټې ټایم چې هغه ورکړی دی دا کولینګ پیریډ یا کولینګ ټایم ورته ورکړی دی چې په دې کې تاسو خپل شکایت هم درج کولی شئ او دا پیسې چې کوم دي هغه واپس رکولی هم شئ. نو دا د کسټمر د حفاظت دپاره ده چې یو قسم د فراډ نه بچ کېدو یو ښکلی اپډیټ دی. نو چې کوم کسانو ته داسې مسله راشي نو هغه دې کې بالکل پریشانه کېږئ مه. دا اپډیټ چې کوم دی نوی راغلی په ایزي پیسه کې او کله چې تاسو پیسې لیږئ نو 2 غنټې چې کوم دی مخکینی کس دا پیسې نشي ورکولی. که تاسو هم څوک دا پیسې ولیږي نو 2 غنټو پورې چې کوم دی تاسو به دا پیسې ورکولی نه شئ. خو د دې کې پریشانه کېدو څه ضرورت نشته. دا اپډیټ چې کوم دی زموږ د فایدې دپاره دی. نو امید دی تاسو به دې ویډیو باندې پوه شوي. دا ویډیو ملګرو سره هم شیر کړئ او مخکې چې کوم دی په دې باندې پازیټیو کمنټ هم لازمي وکړئ.